نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 21 رکو نمبر 3 مخکې د درې جماعتونو بیان شوی دی د مؤمنانو د کافرانو او د منافقینو په دې رکو کې ټول انسانانو او پیریانو ته د یو بنیادی عقیده دغه توحید دی داغي طرف ته دعوت دی او بیا په دغه باندې 15 دلایل عقلیه هغه ذکر کیږي. دویم په دې رکو کې دویمه بنیادی عقیده ده چې هغه صداقت د رسول له او صداقت د قران دی د هغه ذکر دی. دریم په دې رکو کې دریمه د مسلمانانو بنیادی عقیده چې هغه آخرت باندې ایمان لرل دي داغي ذکر دی. پس د هغینه منونکو د پاره بشارت دی، نه منونکو د پاره تخویف دی په جهنم سره او د جهنم په عذابونو سره. د کافرانو د اعتراض جواب دی او د کافرانو درې ناکار صفات به بیانېږي چې دوی د الله سره کوم لوث کړلی هغه هم مات کړی دی، دوی د رشتہ دارو خیال هم نه ساتي، د هغوی حقوق ضایع کوي او دوی په ځمکه کې فساد کوي. او په آخر د رکوع کې دعوت فکر دی ټولو ته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم یا ایها الناس ای خلق اعبدوا عبادت و بندگی کوي ربکم د پالون کې خپل اعبدوا ای وحدوا د یو الله عبادت و بندگی وکوي الذی هغه ذات دی خلقکم چې تاسو پیدا کړی خالق دې تاسو والذین هغه کسان هم پیدا کړی دي من قبلکم چې مخکې او تاسو نه هغه تاسو مشران دي داغوی هم خالق عبادت د دې د کفاره کوي لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو کې تقوا راشي دې د پاره چې تاسو بچ شئ د عذاب د جهنم نه. الذي الله غذات ده جعل غرزولي ده لكم استاسو ده پارا الارض ازمکا فراشا فرش نسخت نرمه والسماء او اسمان بناء چت وانزل وروري من السماء دبرنا ماء اب فاخرج روباسي به فدي ابو سرا من الثمرات دميونا رزقا خوراك لكم استاسو ده پارا دا خو تاسو هم منئ چې دا کارونه د الله نه علاوه څوک نشي کولی. نو فلا تجعلوا پس مگر زوی لله دغه الله لرا اندادا شریکان حصداران وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې دا ټول کارونه الله کوي. نو چې تاسو کوم واړه واړه حاجتونه دي بیا راشي هغه حاجتونو کې الله ته سوال وکړئ د الله نه وغواړئ، د الله سره شریک نشته دی. وَإِن كُنتُمْ كَچَرِي تَاسُ فِي رَيْبٍ فَشَكِّ صداقت د قرآن او صداقت د رسول صلی الله علیه وسلم بیانېږي مما د هغه کتاب نه نزلنا چې موږ لګ لګ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل عزتمن بنده مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. فأتو نراوړی تاسو بسورة یو سورت او وړوکې سورت په سورتونو کې سورة الکوثر دی من مثله په مثل د دې ودعو او راوبلی شهداءکم خدایان خپل مددگاران خپل من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی. دعوه خدا ده د سورۃ البقره په شروع کې راځي لا ریب فی د قرآن کې هیڅ شک نشته ده، محل شک نشته ده، خو که بیا هم تاسو شک کوئ چې دا د خالق کلام نه ده مخلوق کلام ده نو راوړئ داسې یو سورت. فإن لم تفعلوا کچر اون کړئ دا کار ولن تفعلوا او هیڅ چرې او بن کړئ دا ځکه چې دا د خالق کلام دی، د خالق د کلام مقابله مخلوق نشي کولی. فاتقوا النار التي نؤيريږئ د اور التي هغنا وقودها الناس چې خشا کې انسانان دي والحجارة او ګټي د اور نه مراد اور د جهنم دی. اعدت تیار کړی شوی دی دغه اور للکافرین د پارا د کافرانو. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي حدیث خلاصه دا ده چې 3000 سال دغه جهنم اور بل کړی شوی دی د هغه رنگ تک تور دی او منونکو د پاره بشارت دے زیره دے خوشخبری ده. وبشر الذین او زیر ورکا اے پیغمبر حقی کسانو تا آمنو چی ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات او عملنا کوي نیک عمل هغه ته ویل کېږي هر هغه عمل چې په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ان لهم یقینا د دوی د پاره جنات باغون دي تجری بهیږي من تحتها لاندې د دغه ونونه
تحتها الانهار نهرنا جغد الشراب د شهد د اوبو او د پيو نهرونه وي کلما هر واره رزقو چې رزق ورکړي شي دوی ته منها دغه جنتنا من ثمرتين سميوا رزقا د پارا د خوراک قالوا ابوای دوی هذا الذي دادا هغه رزق داده هغه خوراک رزقنا چې راکړي شي مونږ ته من قبل مخکې د دینا یا خدا چې دنیا کې کوم دا خو هغه شان دی ها رنگ به هغه شانتی وي شکل به هغه شانتی وي لیکن ذائقې د جنت د میوه به هغه شانتی نه یا دا چې کوم سحر مون خوراک کړل ما خاهم دغه خوراک دی نه شکل رنگ به هغه شانتی لیکن ذائقې به هغه شانتی نه دغه شانتی یو مثلا یو سیب دی یو سیب به یو شانتی خوان لذت او وي او بلکې او بل شانتی و اوتو به اور کوله بشي دوی تا متشابها یو شانتی پرنګ کې په شکل کې خو ذائقه کې به یو شانتی نه ولهم او د دوی د پاره به فيها په دغه جنت کې ازواج بیبیانی یو نه ډېری مطهرتون پاک کړي شوی د هر عیب او د هر نقصان د هر بیماری وهم او بدوی فيها په دغه جنت کې خالدون همیشه به نوجوانی وي همیشه به د جنت نعمتونه او همیشه به دوی وي ان الله سرا اعتراض جواب دی دوی بول کچری دا د الله کلام وي نو کله پکې د ماشي ذکر کله پکې د سپي ذکر کله پکې هتی ذکر د خالق د کلام کې دا مناسب نو د هغې جواب کیږي چې کله د ناکار شیز بیان کیږي نو د ناکار شیز د وضاحت لپاره حقیر شی هغه استعمالي ان الله یقینا الله لا یستحیی نپریک دی ای یضرب چې بیان کړي مثلا ما یو مثال د مثالوننا بعوضة پماشی سرا فما فوقها پس زیاد دغه ماشینا پس سپکوالی کی حقیروالی کی وڑکوالی کی فاما الذین پس هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی فیعلمون پوهیږي هغوی انه الحق یقینا دا مثال حق دی من ربهم د طرفا د رب د دوینا واما الذین یقینا هغه کسان کفرو چې کفر کړی دی فیقولون وایدوی ماذا اراد الله س اراده کړی دا الله بهذا مثلا پر اورو د دې مثال سره یضلوا گمراه کوي به په دې مثال سره کثیرن ډیر لرا انکار بوک ويهدي او هدایت ور کوي به په دې مثال سره کثیرن ډیر لرا چې وای بدا حق او سجده پکار دی وما یضل او نه گمراه کوي به په دې مثال سره الا الفاسقین مگر فاسقان د فاسقین په مختلف ځایونو کې مختلف معنی وي الذين سرا د کفارو درې ناکار صفات بیانې الذين دا هغه کسان دي ينقضون چې ماتوي عهد الله لوزنا د الله تعالی من بعد میثاقه پس د کلکولو د دینا مضبوطولو د دینا دغه ټول حقوق الله راغی چې د الله متعلق بستا څه عقیده وي د الله عبادت کول ويقطعون پریکوي ما هغس امر الله به چې امر کړي دی الله پاغي سره ایو صلات چې په وس دکړي شي دې کې اشاره ده چې دا کفار د خپلوانو حقوق ځای کوي حقوق العباد بیان شو دا غیم خیال نسات ويفسدون او فساد کوي فی الارض پزمکه کې کله چې عبادت او بندګی نکېږي کله چې اطاعت او تابعداري د رسول الله نکېږي لا احکام نه منل کېږي عبادت او بندګی نکېږي دا سبب ګرځي د پاره د فساد فی الارض اولئک دغه ناکار خلق ناکار صفاتونو والا هم الخاسرون هم دیو دی تاوانیان په دنیا او آخرت کې الا د داس خلقنا من محفوظ او فرمایا کیف تکفرون څنګه انکار کوي تاسو بالله پر الله سره څنګه د وجود د الله نه انکار کوي څنګه توحید د الله نه انکار کوي دغه الله تاسو ته قسمه قسم نعمتونه درکړي وکنتم او تاسو امواتن غیر موجود نشت فاحیاکم پس ژوندې کړی تاسو ژوندې درکړو وجود درک بیا به همیشه دنیا کې ګورئ نه ثم یمیتکم بیا به مړ کی تاسو لرا مرګ نه خلاصېدل نشته ده او بیا چې مړ شي همیشه مړ کېدل هم نشته ده بلکې ثم یحییکم بیا برا ژوندې کړی تاسو لرا برزخ کې ثم الیه او بیا دغه الله طرف ته ترجعون واپس با کړل شي بیا دغه الله ته جواب ورکوي چې دنیا کې څنګه
ژوند زندګیم تیر کړی دا. والذی خاص الله غزاد دې خلقا پیدا کړی دا لکم استاسو د پارا اے انسانانو پیریانو سشه ما هغه څه فی الارض چې پزمکه کې دي جميعا ټول تاسو د فیدې د پارا دی عبرت واخلئ. ثم استوى بیا قص وکړو الی السماء په طرف د اسمان باندې فسوهن پس برابر کړه 7 سماوات و اسماننا د و اسمانونو ذکر بار بار راځي او د و مکو ذکر ناراضي سوا د یو زین په سورۃ طارق کې و مثلهن کې اغه ته اشاره ده چې څنګه اسمانونو ودیز مکه ومود او هو د الله بكل شیء په هر چیز باندې علیم په هده.